سپین چرګان خرڅېږي دلته کې زموږ سره په زر په 1200 روپۍ دی، هلته کې په 3500 په 4000 روپۍ باندې یو چرګوټوټه دی، د هغې پسې دی لا نړو چې کوم ټراوټ مهر دی که نه هغه په 7000 په 10000 روپۍ کیلو خرڅېږي. ولې دا ټراوټ مهر جنت نه راځي؟ نو په موډن کې چې دې تن واله په 60 روپۍ روټۍ خرڅه کړې دا د جرم نه دی کړی چې زمونږ انتظامیه لاړه او فورن یې سړی حوالات ته کړو، واپس په سوشل میډیا باندې شو کړو چې مونږ یو غټ کار وکړو تن واله مونږ ونیو. دلیل غواړو چې یاره دا څونه روټۍ وه، په کم وزن کې وه دا روټۍ چې دا په 60 روپۍ خرڅېده. عموما ډوډۍ چې دا هغه په 30 روپۍ باندې ده، چونکې چې یو سړي ته رش ولاړي قطار ولاړي نو موږ بیا 2 پیړۍ یو ځای کړو، د هغې نه یوه روټۍ جوړه شي نو هغه بیا قیمت 80 روپو ته لړ شي. دا موږ ته د روټۍ وزن نه دی ښوولی، خو صرف دا واضح کړی دی چې یاره روټۍ په 80 روپۍ باندې ده. دویم د صرف او صرف د عوامو 10 روپۍ او 80 روپۍ لیدلی دي، خو شاته چې مهوډن ته په کمو جازونو کې او په کم پور بای پورو کې او په کمو حالاتو کې رسایي کېږي د مالبردارۍ مطلب وړه لرګی نور داسې مالګه سوډا، نو هغه تاسو ته سپټه پناه خبره نه ده، نه د هغې د وضاحت کولو څه زما سره داسې څه لاره شته چې زه تاسو په جدا طرف پوهه کړم. دا تاسو ښه پوهېږئ چې نن کالام ته ګاډی څونه خرچه کوي، بیا د کالام نه مهوډن ته ګاډی څونه خرچه کوي، بیا په دې کې دننه 6 تنه لیبر دي، د دې به څه طریقه کاري، بیا هغه خپل اختر خپل بچي هر څه په کور کلي باندې پاتې کړي دي راغلی دی او د دې ټوریزمو هغه خدمت کوي، شپه ورځ ناست دی، د هغه سلاح هغې ته دا میلاو شوه چې ته په حوالات کې شپه تېری، ته په حوالات کې ګنټه تېری. میاشو شوه غالبا قابو کېدو واله ده چې په KPK باندې غنم کولاو شوي دي، کوټې نورې څه قصې هر یو شی چې دی هغه مختص شوی دی. خو نن د مینګورې په ستر ښار کې 4 آنې قیمت چې دی د هغه کولایوالي د وجې نه دی کم شوی. که یو سړی وایي کم شی ماله دی د هغې وضاحت ماته دی د هغې ریټ وښی. نن زما دا میک والا رور زما قدردان زه د قدر کوم، هر ټایم موږ د میډیا والا عزت کړی دی، بیا به هم کوو بیا به هم کوو، خو دته صرف په دغه ځای کې دا یو تنور والا غریب ښکارېدو، ولې چې د دې غریب په سختو خولو کې و او پرتوګ یې و او بنین یې و، د ده پوره جامې هم نه وي، نو دی کمزوری و، دی لاړو په هغه ودرېد. هلته کې ټینټونه په کرای باندې ورکړی کېږي چې چونکې سهار به هغه ټینټ واپس هم په حواله کې، خو د هغې به په زرونو روپو قیمت ته ورکې صرف د شپې د کولو. د هغه پسې لا نړ سپین چرګان خرڅېږي دلته کې زموږ سره په زر په 1200 روپۍ دی، هلته کې په 3500 په 4000 روپۍ باندې یو چرګوټوټه دی، د هغې پسې دی لا نړو. خو په هر حال اوبه چې ځي په کمزورې ځای کې باندې ورځي. موږ مکمل د دې خبرې موږ پر زور مزاحمت کوو انتظامیې نه چې یاره زموږ سره نه دی ریټ ته کیني او نه دی زموږ سره وزن ته کیني. کله چې وړه ارزان شي دی موږ په خپله رابلي او کله چې وړه ګران شي موږ پسې 10 پیرې دروازې له لړ شو، یاره وایي زموږ سره ټایم نشته. نو مهرباني دې وکړي د غریب سړي د ګریوان نه دې لاس وباسي، مخې ته کم کسان چې دي د هغو نه دې تپوس وکړی شي، موږ د ده ملګري یو. دا کم رور چې په حوالات کې بند دی په ویډیو شیر دی د مهوډن، نو دا سراسري د ده سره زیاتی شوی دی. د ده موږ ملګري یو، د ده موږ پر زور مزاحمت کوو چې یاره دی په دې ګرانۍ کې راغلی دی او په دغه مهوډن باندې ناست دی او دا ښېګړه کوي، د هغې سیله ده ته دا میلاو شوه چې یاره حوالات. نو دا کومه ویډیو چې وایرل شوې ده د مهوډن ده، د تنورواله ده، د 80 روپو ده، نو د دې پر زور موږ مزاحمت کوو، ولې چې دا مهوډن کې دا د دوی په ځان باندې یو خاطر وګڼي، په ځان د یو احسان وګڼي، دا د یو پیکیج وګڼي چې په مهوډن کې په 60 روپۍ ډوډۍ میلاویږي، ولې چې زموږ د مینګورې په ستر ښار کې د بایپاس په سیمه باندې او غیر چاپیره علاقو کې هم په 500 په 80 روپۍ باندې روټۍ میلاویږي. کم سړی وایي مالا ثبوت، زما دکان، زما لمبر، زما پہچان د چانه پټه پناه نه دی، زه هر ټایم په روډ د پاسه ناست یم، راشي چې زه یې بوزم. زه پر زور مزاحمت کوم چې د حوالات کې بند کړی دی، د ده نه دا سړی چې د ماپۍ قابل دی چې د ده نه ماپي وغوښتی شي او دته انعام میلاو شي د DC صاحب د طرف نه، د اسسټنټ کمشنر د طرف نه، د DPO صاحب د طرف نه، او خاص کر زما د ټوریزم
عوام د طرف نه چې یاره یو سړی راځي او دله داد ورکوي چې یاره افرین موږ د شنو بوټو له او د ښکلي اوبو له ښکلي فضا له موږ راغلي یو او ته موږ له د خپل موره به هغه خدمات چې دي کوم موږ له سره انجام کې موږ تا ته خراج تحسین پیش کوو خو بدقسمتۍ نه دا پاکستان دی هغه غریب نن په سلاخونو دننه دی